امهات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ازواج مطهرات په مس کې قران اندازي وکړه. په هغه قران اندازي کې زمان عمر وخته چې په دې غزوه کې ما سره حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها لاړ شي. وای زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لاړم، غزوه وشو، د غزوې نه مونږ بیرته واپس راتلو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یوځي کې آرام وکړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول صحابه کرام او رسول الله مبارک الته پړاو واچو ناسو. وای قضای حاجت را ته پیښ شو، زه د خپل کې جاوې نه راووتم، لاړم سیټ ته داسې بار ووتلم او قضای حاجت مې وکړو، بیرته رالم کې جاوې ته چې واپس راورسېدم. وای ما چې په خپله سینه باندې د الله داسې راخ کو نو ففقدت عقدتي، وای ما خپل هار بیا ونه موند، ما نه روک شوی. نو زه بیرته لاړم، مای کېده چې د هار ما نه هلته غورځېدلی کوم ځای ته چې زه تللی وم. وای بیا لاړم هلته خپل د هار مې هلته کته پیدا مې نه کړو، خو دونه مې لیټ شو ناوخته که دونه لیټ شو رامالې. زه چې بیرته واپس کله رالم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه کرامو تلی و کوچ کړه. او رسول الله مبارک چې کله را بیدار شو او صحابه کرامو ته د سفر کولو حکم وفرمایو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې کوم خادمانو هغوی دا کې جاوه اوچته کړله او دا یې په وخت باندې کېښودله. او حضرت عائشہ صدیقه فرمایي هغوی دا مخصوصه نه کړه چې په دې کې څوک شته او که نشته دی. او وجه یې ذکر کوي وایي په دې زمانه کې به زنانه دا نری وي، نو دې وجې نه به د سپکوالي د وجې نه پته نه لګېده. نو وایي زما پته ورته ونه لګېده چې حضرت عائشہ صدیقه دلته ناسته ده او که نه دې کې جاوې نه بهر چېرته تلې ده. وایي زه چې واپس هلته راورسېدم چې کېناستم دلته نو هېڅوک هم نشته دی، ډېره زیاته پریشانه شوم. خو پس د پریشانۍ نه ما داسې وکړله چې هلته مې ناسته اختیار کړل او اخوا دې خوا اطرافو ته لاندړم، ځکه رسول الله مبارک به خامخا چې کله ورته پته ولګي نو زما معلومات به کوي او ما پسې به څوک رالیږي. نو الله پیغمبر چې څوک راولېږي او دلته هم زه ورته میلاوه نه شم نو بیا به ورته تکلیف ورسي. نو که هر څونه ټایم تېر شي خو همدې ځله به ما پسې کس راځي. دا د هوښیار کس کار وي. حضرت عایشه ډېره هوښیاره وه. نو ازال تناست وم د رسول الله مبارک د طرفه خو څوک را نه لې، خو صفوان ابن المعطل السلمي رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک د قافلې پسې وروسته نه مقرر و چې ته وروسته نه قافلې پسې راځه، که چا نه صفاتې شي یا مطلب د چا سورلی ابجن شي او هغه وروسته پاتې شي، د هغه سورلی وروسته پاتې شي یا چا نه څه وغورځېږي نو دا راوچته وه. نو ته وروسته د قافلې پسې راځه، د قافلې نه چې تکلیف ورسي یا څه وروسته پاتې شو نو د هغې مونږ ته اطلاع کوه. وی صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنہ چې کله راورسېدو نو وایي زه اوده ومه، وی ما ته یې آواز وکړو چې څوک یې؟ وایي زه چې کله را بیداره شوم نو ما د ځان نه څادر راتاو که ځان مې ترې پټ کړ. خو بیا هغه زه لیدلی وم وی پېژندلم، ځکه مخکې د پردې نه په ما یې نظر پرېوته او زه یې لیدلی وم. وی بیا یې اخوا مخ کو نو ما ورته واقعه بیانه کړله. وی ما ته وی چې خپله سورلی راته دی خوا کړه، ما ته وی چې سوره شه. وی زه فحملتو، زه د هغه په سورلی باندې سوره شوم او زه رالم رسول الله مبارک ته راورسېدم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغه سفر سره بیا کور ته رالم. چې کور ته رالم زه بیماره شوم. دا بیماري زما ډېره اوږده شوه. چې اوږده شوه زما دا بیماري نو په دې بیمارۍ کې ما داسې محسوسه کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما ته هغه رنګې التفات نه کوي څنګه به چې رسول الله مبارک ما سره رویه ساتله. الله پیغمبر به چې رالی نو رسول الله مبارک به ما نه کله پوښتنه هم ونه کړله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا طبیعت د رسول الله مبارک دا مزاج داسې بدل معلومېده. وایي زه دې بیمارۍ کې ډېره تنګه شوم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زه خپل بابا جان کره لاړه نه شم، مور کره لاړه نه شم. ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل لاړه شه. په دې نور هم خفه شوم چې رسول الله مبارک به ما ته مخکې داسې کوله اجازت نه کو چې لاړه شه. نن ما ته الله پیغمبر فرمایي چې لاړه شه، څه خبره خو شته. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د رسول الله مبارک په اجازت زه خپلې مور کره لاړم، هلته ومه بیماره ومه. نو یو ځل د ام مصطح رضی الله تعالی عنها سره چې دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها ترور وه، وایي زه د هغې سره راووتم بار ته د اودس ماتې دپاره. وایي مونږ راووتو د شپې ټیم و، وایي څه سره یې خپه ولګېده. نو ام مصطح رضی الله تعالی عنها د هغه خپې لګېدلو سره هغې ته لږ تکلیف میلاو شو. نو چې تکلیف میلاو شو نو دا جمله یې وویله چې نعشه مصطح. نو ما ورته ویل چې نعشه مصطح داسې مه وایه، او بدري صحابي دی، ته ورته به دعا کوي چې هغه هلاک شو نو هغه ته به دعا مه کوه. ما ته جوړې تا ته پته نشته دی؟ نه ما ته پته نشته دی، ستا متعلق خو داسې خبرې چلیږي.
عائشه صدیقه فرمایي دونه خپه شوم چې زما متعلق داسې خبرې وي. کور ته لاړم د خپلې مور نه مې پوښتنه وکړله، ما ته ویل چې او دا رښتیا وایي. وایي بیا راته پته ولګېده چې زما متعلق بعضې صحابه کرامو چې درې په هغې کې صحابه دي، حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، مصطح ابن اساسه رضی الله تعالی عنه، او درېمه صحابیه د حمنه بنت جحش، دا د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها چې ازواج مطهراتو نه د هغې خور ده. وایي دوی زما متعلق داسې خبرې کړي دي. عبد الله ابن ابی ابن سلول او بعض منافقینو زما متعلق داسې خبرې کړي دي چې حضرت عائشه صدیقه صفوان بن معطل السلمي سره وروسته پاتې شوی وه او دا خو زناکاره ده او دا خو بدکاره ده. وایي زما متعلق دوی ډېرې زیاتې خبرې کړي، دونه پورې دوی خبرې کړې چې رسول الله مبارک مجبور شو او الله پیغمبر د صحابه کرامو نه د بعض صحابه کرامو نه زما متعلق پوښتنه وکړله. حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه نه رسول الله مبارک پوښتنه وکړله چې عائشه متعلق د څه خیال دی. وی هغه وایي چې خیر پکې شته، نور ما ته پکې څه نه دي معلوم. وی د حضرت بریري رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه چې د عائشه متعلق د څه خیال ته ورسره اوسېږي. وی بریره رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک ته عرض وکړو د الله پیغمبره حضرت عائشه خو ډېره پاکه ده او حضرت عائشه کې یو عیب ما ته معلوم دی چې وړه واغه کې ګیدي او چیلې راشي د ګاونډیانو وړه تې وخوري. وی دونه غفلت پکې شته دی، نو حضرت عائشه کې ناپاکوالی نشته دی، عفت پاکوالی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د پاکوالی مجسمه ده. وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې په دې موقع رسول الله مبارک پوښتنه وکړه نو حضرت علی صاحب رسول الله مبارک لا دا جواب ورکو چې داسې وکړه زنانه نورې ډېرې دي، که عایشه نه ستا دپاره نورې ډېرې دي بله به وکړي. وایي دې جملې ډېره زیاته خفه کړم چې کله خبره شوې. او بیا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د دې وجې نه په جنگ جمل کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ طرف نه وکړي، د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په طرف چې زما متعلق داسې خبره کړې ده. نو دا مختلف صحابه کرامو د طرف نه او د منافقینو ته طرف نه دا خبرې وشو. یوه میاشت تېره شوه، یوه میاشت پس رسول الله مبارک ته دا آیتونه نازل شو. په دې آیتونو کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها عفت بیان دی، پاکوالی بیان دی. دا آیتونه چې کله راغلل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغلی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناست دی، د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مور ناسته ده. نو د مور حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې د رسول الله مبارک شکریا ادا کا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ستا د پاکۍ بیان وکړو. نو حضرت عائشه وایي زه د رسول الله مبارک شکریا ولې ادا کوم؟ دا خو زما رب زما پاکوالی بیان کړی دی، زما رب یعنی ګیله و د رسول الله مبارک نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې دوران کې الله پیغمبر یو ځل راغلی، حضرت عائشه ته عرض وکړو. حضرت عائشه ته وفرمایل رسول الله مبارک عائشه که تا نه داسې ګناه شوي وي نو ما ته ووایه، که تا نه داسې ګناه شوي وي نو ما ته ووایه. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د رسول الله مبارک دې جملې ډېره زیاته خفه کړې وم.